مدرسې په جامه کې ډاکوان شته، داسې درندګان پکې شته لکه دا کوم ظلم چې کړی دی. ولس عام ولس چې دغه دا کوشش کوي چې خپل ماشومان چې دغه مدرسو نه لرې وساتي، دغې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ الله هم خوشحاله که، جزاکم الله، الله هم دواړه جانه ښایسته که. دا خو ما تاسو ته دې تقریر کې وویمو چې مدرسه دا د یو جماعت نوم دی، تبلیغ دا د یو جماعت نوم دی. داسې قسمه خلک په هر جماعت کې راوتی شي. تاسو لیدلی تبلیغیانو کې، تبلیغي جماعت کې به داسې واقعات راغلي، سکولونو کې راغلي، په هر جامه کې داسې خلک شته. په مدرسو کې د مدرسې په جامه کې ډاکوان شته، داسې درندګان پکې شته لکه دا کوم ظلم چې کړی دی. خو د دې په وجه مدرسه ټارګټ کول، ټول علما ټارګټ کول چې هر کال د پاکستان د وفاق المدارس ریزلټ وکتی شي. واحد پاکستان یو داسې ملک دی چې په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری پاغي کې پاکستان په اول نمبر دی. نو چې نن په دې یو سانحه سړی د ټولو مدارسو خلاف کوي، د ټولو علماو خلاف کوي، نو دا په ټوله دنیا کې چې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر دی، هغه مدح چرته لاړله. او دا دومره بچي چې حافظان تیاریږي هغه چرته لاړل، دا دومره علما چې شفقت کوي هغه چرته لاړل. نو په داسې مسله باندې ټول مدارس، البته چا چې دا کار کړی دی، چا چې کړی دی، باقاعده د هغه د انتقام واغستلی شي. ټول مدارس نن د هغې مذمت کوي، وفاق المدارس مذمت کوي، د علاقې علمای مذمت کوي. دی خو یو عام انسان هم داسې نه کوي لکه هغې چې دا کم کار کړی دی. د هغې خو مونږ ټول خلاف یو، مونږ بار بار وایو چې دا څه کړي دغه شان دې ورسره وکړلی شي. خو ټول مدارس بدنامول او مدارسو ته په یو نظر کاته دا واحد داسې مدارس دي چې ما تاسو ته تقریر کې وی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه په 9 کالو کې عمر کې حفظ کړي. دا نن زمونږ سره دا خلق نه مني. زمونږ خپل بونیر کې د یو بناتو مدرسه د زور ته تلو، ما یو ماشوم حفظ کړو، مال رولې غلوي ته امتحان والا هغه ماشوم چې وما چې تاسو کو نو عمر 9 کالو. نو دا څومره د داد خبره ده چې نن د 9 کالو په عمر کې د قرآن حافظه تیارول، دا چا تیاره کړي؟ دا مدارسو نه ده تیاره کړي، دا به یو عالم نه تیاره کړي. کم از کم په دومره خبره باندې ټول مدارس ټارګټ کول او ټول علما، دا بالکل بې انصافي ده. دا که هر څوک کوي دا ښه کار نه کوي او د دې نه دی ووړي. دا